رحیم دوستانو اتحاد او اتفاق د یو ډیر پاور او طاقت لري. منګه چې واړو نو د سکول په کتاب کې به یو مثال ورکړو، یو تصویر به ورکړو او په هغه تصویر کې به 15 لخت به یو ځای پرتی وي الګ الګ، او یو کس پر الګي هغه به 15 واړه جګم دي الګ الګ پرتی وي، هغه به الګ الګ ماته کړي، په اسانه سره به ماته کړي. بل ځای کې به دغه 15 واړه لخت به یو ځای پرتی وي او یو ځای به تړلې شوی وي، نو هغه کس په پیدا زورونه کولو لیکن نشوي به ماتوله. نو دغه تصویر په ذریعہ باندې، دغه خاکی په ذریعہ باندې دا به یو میسج ورکو چې اتحاد او اتفاق د ډیر اهمیت لري، ډیر پاور او طاقت لري. یعنی که یو کس داسې وي، 15 کسان داسې وي چې هغه الګ الګ وي، داغو طاقت چې کوم دی ظاهره خبره ده هغه تقسیم شي، هغه په اسانه سره چې کوم دی د هغه خاتمه کیږي. لیکن که چری دغه 15 کسان یو ځای راټول شي، اتحاد او اتفاق قائم کی، هغه بیا یو پاور لري، هغه بیا یو قوت لري، هغه طرف ته بیا څوک نشته، هغه بیا زر پیری سوچ کی چې آیا دې کسانو سره پنګا اخلم نو تباکه گما، ځکه چې دا 15 کسان دي په دې کې اتحاد او اتفاق. نو یقیني طور پر دا جنې ماشومه جنې دا د ډاکوانو د چنګل نه د پښتنو د اتحاد او اتفاق په ذریعہ باندې را آزاد شو. د خیبر پختونخوا نه راواغلی تر بلوچستان پورې ټول پښتانه یو اواز شو، یو قوت شو، او خپل دغه ماشومه جنې دا د هغه ډاکوانو د چنګل نه آزاد کړه چې ریاست هم داغو مخته مجبور ده. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی، کچري منګه دغه شان دي اتحاد او اتفاق پیدا کو نو منګه ډیر شي کامیابیان ترلاسه کولای شو. منګه خپل مطالبات، خپل حقوق چې کوم دي هغه د دیونه اغستې شو. لیکن بدقسمتي دغه دا چې د دې ملک چې کوم واقداران دي، چې کوم قابض خلک دي، هغه په مختلف صوبو کې، په مختلف جبو کې، په مختلف قومونو کې، مختلف فرقو کې، په مختلف جماعتونو کې دا قوم تقسیم کړل. ځکه دا یو قوم نه دی، او دغه چې کوم قابض ګروپ دی، قابض خلک دی، قابض مافیا ده، هغه په اسانه سره چې کوم دی لګیا د خپل عیاشیانې کې. لیکن د هغونه چې کوم دی دغه عوام، دغه خلک چې په مختلف فرقو کې، په مختلف ډلو کې، په مختلفو صوبو کې، په مختلفو قومونو کې، مختلفو فرقو کې، مختلفو جماعتونو کې تقسیم کړل، هغه د دوی چې کوم دی د دوی خپل هغه حق نشي اغسته. وجه دغه ده چې دا تقسیم کړل شوی دی، سمجھ کې مو خبر راځي. لیکن د دې واقعینا منګه تاسو ته ډیر غټ سبق ملاو شو چې نصیب د پوتانه هم را یو شي، خپل د حق لپاره आवाज چت کی یو موټی شي، خپل جنگ سیاسي اختلافات دي هغه لريږي یو طرف ته کی، خپل د حق لپاره راوځي یو موټی شي. ور د پاکستان پښتانه، د بلوچستان نوالی، د خیبر پختونخوا پر ټول پښتانه یو شي، خپل د حق لپاره आवाज چت کی. نو زم یقیني طور پر دا اتحاد، د اتفاق د یو داسې پاور لري چې د دې مخې ته څوک هم نشي ټینګېدی، غټ نه غټ طاقت ولې نه وي، لیکن هغه د اتحاد او اتفاق مخې ته نشي ټینګېدی. نو بهرحال د دې په ذریعہ باندې د اتحاد او اتفاق په ذریعہ باندې موږ خپل چې کوم حقوق دي هغه لاسته کولی شو. بدقسمتي دغه دا چې دغه پښتانه چې دي هغه په مختلف جماعتونو کې، مختلف پارټیانو کې تقسیم دي، مختلف قومونو کې بیا تقسیم کړل ځان. نو په دغه وجه باندې اتحاد او اتفاق نشته. په دې وجه باندې چې کوم خپل هغه حق دی هغه دغه لپاره आवाज وي، رولې چغي وي، لیکن هغه حق نشي ترلاسه کولای. دغه غټه وجه دغه چې اتحاد او اتفاق نشته. نو د دې واقع نه چې کوم دی سبق حاصل کړي چې د دې یوه واقع په ذریعہ باندې څومره پاور او قوت د اتحاد په ذریعہ باندې قائم شو، او غټه چې کوم دی ترلاسه شو. هغه غټه چې ریاست هم نشه چې کوم دی دغه دهشتګردو یا د کچې چې کوم ډاکوان دي داغه مخته ریاست هم نشوتله. لیکن دغه پښتنو اتحاد او اتفاق سره چې کوم دی د هغه ډاکوانو د چنګل نه خپل یو ماشومه جنې رازا دکړه. نو دا یو ډیره غټه کامیابی ده. بهرحال د دې په ذریعہ باندې د پیغام مقصد دغه دی چې یو شی اتحاد او اتفاق قائم کې خپل د حقوق لپاره ټول یو شی. کچې تاسو مختلف پارټو کې مختلف نارو په سي نو یقیني طور پر بیا تاسو چری هم خپل جګم حقوق دی غنه شي ترلاسه کولای چې تر څو پوری یو आवाज شوی نه، یو موټی شوی نه، نو تر هغه وخت پورې
خپل چې کوم حقوق ته داغه لپاره چې تاسو الګ الګ چغي وهاي داغه څه قسم نه فائدہ او څه قسم نه ریزلټ داغه ناراضي بهر حال امید کوم چې دې خبرې سره تاسو ټول اتفاق لري. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.